الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت مو شروع کړی و. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام 3 کاله په پټه باندې د اسلام دعوت چې دی دا وچلو او په دې طریقې سره خلک په مزه اسلام کې دا داخل شو. نو د 3 کالو نه پس الله جل جلاله حکم وکړو چې اوس علی الاعلان کفارو ته دعوت چې دی نو دا شروع که او خلق اسلام طرف ته دروبله. الله فرمایل فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. بس تو قصد وکړه د هغې چې تا ته الله جل جلاله حکم کړی د هغې صفا اعلان وکړه او د مشرکینو نه چې دی اعراض وکړه او خاص طور په خپل اقربي رشتہ دار چې دی نه هغې لره ویروه. بیا الله جل جلاله فرمایي واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین چې د مؤمنانو سره چې کوم خلکو ستا تابعداري وکړه د هغې سره د نرمۍ معامله کوه. کله چې الله جل جلاله دا آیاتونه را نازل کړل نبی علیه الصلاة والسلام د کوه صفا غر ته وختو او د قریشو د قبایلو نومونه یې واغستل ټول یې راوغوښتل. چې کله ټول راجمع شو ارشاد یې وفرمایو که زه تاسو ته یو خبر درکړم چې یاره د دې غر نه شاته په دې ویښ کې یو لښکر را روان دی چې یاره په تاسو باندې حمله کول غواړي تاسو به زما تصدیق وکړئ. ټول ووایي بېشکه موږ به ستا تصدیق کوو ځکه چې تا چېرته د رښتیاو نه علاوه بل څه ویلي نه دي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې زه تاسو ته د یو سخت عذاب نه چې د تاسو یاروم. ابولهب ورته وفرمایل اوف تباه شې تا مونږ دې له ټول راجمع کړو. نو د په باره کې الله جل جلاله دا آیات را نازل کړو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. دا ټول صورت چې دی نو دا د ابولهب په باره کې نازل شو. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې کله دا آیات را نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین چې خپل قریبي رشته داران دا ویروه. نبی علیه الصلاة والسلام ما ته حکم وکړو چې یو سا غله راوړه او د چیلې یو پتون راوړه او یو پیالې پی راوړه او بیا د دې نه پس داسې کار وکړه چې د مطلب چې څومره اولاد دي نو غونډ را جمع کړه. د نبي علیه الصلاة والسلام د ارشاد موافق زه لاړم ما 40 کسان چې دي کم و به 40 کسان دا ما را جمع کړه چې په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام ترونه حضرت ابو طالب حضرت حمزه حضرت عباس او ابو لهب چې دي نو دام شامل دي. نبی علیه الصلاة والسلام د غوښې د پتونه هغه ټوکړه چې ده نو دی په کټویه مبارکه کې واچول او خپل څه الفاظ یې پې چوف کړل او دم یې کړه. کله چې هغه وخوړه غونډو له کافي شوې بیا د هغې نه پس چې موږ هم وخوړه. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل حضرت علی کرم الله وجهه چې علي ورشه هغه پی چې دی نه هغه د سره راوړه پیالې پی مې راوړه وی په ټولو باندې پیالې پی چې دی نو دا وسکلي شو. حالانکه یو پیالې پی دومره مقدار نه وي چې یو پیالې پی بس یو سړی څکي خو نبي علیه الصلاة والسلام دم کړل نو 40 کسانو دغه پی چې دی نو هغه وڅښل. کله چې روټۍ مو خوړلی شوه پی وسکلي شو روټۍ نه خلک فارغه شو. نبي علیه الصلاة والسلام د ارشاد د خبرو کولو څه اراده لرله. نو ابولهب وی خلکو پاسې محمد چې دی د نن په دې روټۍ باندې جادو کړی دی او داسې جادو یې کړی چې داسې جادو مونږ چېرته نه یې لیدلی. دا خبرې وکړه خلک به فوراً بس منتشر شو. د
د نبی علیه السلام ته د خبرو کولو څه موقع چې د نه دا په لاس وه. په دویم ورځ باندې نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه ته دغه رنګ د روټۍ تیارولو حکم و. بیا دغه رنګ خلک ټول راجمع کړل. کله د روټۍ نه ټول فارغه شو، نبی علیه السلام وفرمایل چې خلکو دې ترونو زه تاسو ته نن داسې یو څیز مخې ته ږدم چې د دې څیز نه بهتره څیز چې دی هیڅ یو کس د خپل قوم مخې ته نشي راوړی. زه ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت خیر چې دی نه دا غواړم. ابولهب اگر چې د نبی علیه السلام رشتہ دار دی، تری دی، خو لیکن د نبی علیه السلام سره په مخالفت کې د ټولو نه زیات مخالفت چې کړی دی نه دا ابولهب کړی دی. د دې دشمنۍ او د دې بغض د عداوت په بنیاد باندې نبی علیه السلام دوه لوڼه چې حضرت رقیه او حضرت ام کلثوم چې د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې د ابولهب دوه زامنو عتبه او عتیبه دوی ته منسوب وي، نو دې دواړو ورته هم طلاق چې دی نه دی ورته ورکړو. بیا د دې نه بعد د دغې دواړو لوریانو د نبی علیه السلام سره حضرت عثمان رضی الله عنه چې دی نو نکاح کړی ده. دې وجې نه حضرت عثمان ته د ذوالنورین لقب چې دی نو دا ورکړی. په 1,40,000 پیغمبرانو کې د یو پیغمبر دوه لوڼه چې دی نو دا په یو صحابي باندې واده دي چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته دا شرافت الله جل جلاله چې دی نو دا ورکړی. کومې پورې چې نبی علیه السلام د اسلام دعوت خلکو ته ورکاو، نو دا هغه وخته پورې قریشو نبی علیه السلام سره څه دغه نه کو، خو چې کله علی الاعلان د بت پرستو بدیانې بیان کړي، برایانې بیان کړي او د کفر او شرک نه خلق منع کول شروع کړه، نو بیا ته قریشو دشمنی او مخالفت باندې راماده شو. ابو طالب چې د نبی علیه السلام مددگار او حامی و، نو یو وارې قریش یو څو خلک راغل نبی د ابو طالب خواله چې یاره ستا دا وراره چې دی دا زمونږ د بوتانو ته زمونږ د خدایانو ته ډېر بد رد وایي، زمونږ د دین ته بد رد وایي او مونږ ته احمقان او بېوقوفان چې دی نو دا وایي، دغه رنګې زمونږ پلارانو نیکونو ته ګمراه وایي. آیا ته دې نه منې کې؟ او که ته نه منې کې نو بیا داسې کار وکړه چې زمونږ او د ده په درمیان کې ته بیا مه راځه، ته بیا ځان سیټ ته کړه، مونږ بیا په خپله پوهېږو. ابو طالب په نرمۍ سره په ښکلي انداز سره هغې چې دی نو واپس کړه. نبی علیه السلام دغه رنګې د توحید دعوت د کفر او شرک مذمت کې چې نو دا مشغوله. ابولهب او د ده په رنګې نور هم خیال چې و نو دوی په عداوت او په بغض کې نور هم چې دی نو سیوا شو. نو د خلکو یو غونډه بیا د دوباره د ابو طالب خواله بیا راغله. ابو طالب ته وایي چې یاره مونږ ستا د بزرګي مونږ ته مسلمه ده، مونږ ستا بزرګي منو، لیکن مونږ د خپلو بوتانو مذمت، د خپلو خدایانو مذمت او د خپلو پلارانو او نیکونو جهالت او بېوقوفه چې ده نو دا مونږ نشو برداشت کولی، مونږ نه صبر نه کېږي. یا خو ته د خپل وراره چې دا منع که، ورنه مونږ پرېږده چې مونږه ده چې دی یا به مونږ هلاک شو او یا به مونږ دی چې دی نه ختم کو، او یا دې ته د خپل وراره چې دی نو دا منع که لاړه. ابو طالب باندې د خاندانۍ او د پوره قوم مخالفت او دشمنۍ یو اثر وشو چې یاره د ټول قوم زموږ مخالف شو. نو نبی علیه السلام دې کې تشریف راوړو. ابو طالب ته فرمای ای زما وراره، ای زما بچو یغیا، تا د قوم خلک زما خواله راغلی او ما ته ووایي چې ما ته ډېر خبرې وکړې، په ما باندې م رحم وکړه او په خپل ځان باندې م رحم وکړه او په ما باندې دومره بوج مه راچوه چې زه یې نشم وړی. د ابو طالب د دې خبرو سره د نبي علیه السلام په زړه کې راغله
جوړی چې دا ترمم زما امداد چې دی نو د دې نه نور دیم اوړي دیم جوړې زما امداد نه کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې په سترګو مبارکو کې اوښکې لږې راغلې، کاثار ښکاره شو، په زړه کې غم راغی. وی فرمایلی زما تره په الله مې د قسم وي کو چرې دا خلک زما په دې یو لاس کې نور راکړي، په دې ښی لاس کې راته نور کېدي او په دې ګس لاس کې راته سپوږمۍ کېدي، زه به د دې کار نه چې دی نه به زه منع نشم تر دې پورې چې الله جل جلاله زما دین چې دی دا غالب نه کړي او دا هلک چې دی نو دا هلاک نه کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا الفاظ ویل او په ژړا شو پاڅېدو. ابو طالب आवाज وکړو ای زما وراره چې ته څه کېږه کوه او زه به چرې هم تا د دشمنانو چې دی حواله نه کړم، چرې به هم د تا دشمنانو ته حواله نه کړم، څه چې کېږه کوه خپل کار جاري ساته. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل کار چې دی خپل ډیوټي چې ده نو دا جاري ساتله. کله چې قریشو دا وکته چې یاره ابو طالب هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امداد باندې په حمایت باندې مضبوط ولاړ دی، نو درېیمه پیرې بیا یې مشوره وکړه د ابو طالب خواله راغله او ویې ورته یا ابو طالبه ته داسې کار وکړه تاله به موږ عماره ابن ولید چې په قریشو کې د ټولو نه بې انتها ښایسته او خوبصورت او هوښیار او سمجدار نوجوان دی، ته دا واخله او ته یې د خپل وراره موږ ته حواله کړه. زموږ په قوم کې دا کم تفریق چې دی نو دا راغلی دی، ته موږ ته دې حواله کړه چې بس موږ دې قتل کړو، دې مصیبت نه ځان خلاص کړو. ابو طالب ورته وویل واه دا څنګه ممکنه ده چې زه خپل پالونکي زوی قتل لپاره تاسو ته حواله کړم او ستاسو زوی ما ته راکړي چې د هغه پرورش وکړم هغه وپالم، په الله مې د قسم وي چرې هم داسې نشي کېدی. مطعم ابن عدي ورته وایي ابو طالبه په الله مې د قسم وي قوم تا سره غورې د یو انصاف او فیصله وکړه، د دې مصیبت نه د خلاصۍ لپاره بهترین صورت یې درته پیش کړو خو لیکن تا هغه قبول نه کړو. ابو طالب ورته وایي په الله مې د قسم وي زما قوم زما سره انصاف نه دی کړی، ستاسو نه سم کېدی شي وکړې. قریش چې کله د ابو طالب نه بالکل نا امیده شو او کلم کله په مخالفت باندې آماده شو چې په کومه قبیله کې هم کمزوري مسلمانان چې دی نه دا مومندل هغې ته بیا قسمه تکالیف چې دی نه دا بیا ورته ورسوه. ابو طالب بني هاشم او بني مطلب چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امداد دپاره ورته دعوت ورکړو. ټول خلک د ابو طالب په اواز باندې تمام بني هاشم بني عبدالمطلب چې دی نو دا لبیک وي او ټول راجمع شو. په بنو هاشم کې صرف ابو لهب چې دی نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دشمنانو کې شمار شو. ربیعه ابن عباد فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ ما د عکاس په بازار کې ولیدو او دغه رنګې د بازار په ذیل مجاز کې مې ولیدو خلکو ته یې ویل یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای خلکو تاسو لا اله الا الله وایئ تاسو به کامیاب شئ. شاته بس یو بل کس روان دی دا رستو وایي دا کس چې دی دا صابر دی دا بېدینه دی دا دروغجن دی. ما د خلکو نه تپوس وکړو چې لکه دا بل شاته کس څوک دی. معلومه شوه چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تره ابو لهب و. دارنګه یو بل روایت کې هم راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته دعوت ورکړو یا ایها الناس ان الله یأمرکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا. یا ایها الناس ان الله یأمرکم ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا. اے خلقو یقینا الله جل جلاله حکم کوي تاسو ته تاسو د الله عبادت وکړئ هغه سره څوک شریک چې دی نو دا مه جوړوئ. ابو لهب پسې رس روان دی او وایي
یا ایها الناس ان هذا یأمرکم ان تترکوا دین آباءکم، ای خلکو دای چې تاسو ته حکم کوي دا چې تاسو پرېږدئ د خپلو پلارانو نیکونو دین. قریشو بیا یو مشوره وکړه. قریشو کله چې دا وکتل چې یاره ورسته ورځ د اسلام رفتار چې دی نه دا تیزیږي او په زوره سره نور هم روان دی، نو یو ورځ د ولید ابن مغیره خواله ټول راجمع شو. دا په دې کې یاره د ټولو نه عمر رسیده او ویل چې یاره دا خو د حج موسم نږدې را روان دی او د نبي علیه السلام ذکر او چرچه چې دا په هر ځای کې خوره شوه. اوس به د اطرافو نه خلک چې دی نه دا راځي، نو د دې محمد صلی الله علیه وسلم متعلق به خلکو نه سوالونه کوي. نو تاسو اوس ټول میلاو شئ او د دې متعلق یو رای قایم کړئ او ټول په یوه خبره باندې متفق الرای شئ. یو خبره به کوئ، به دای نه علاوه بله نه کوئ. اختلاف به خپل منځ کې نه ساتئ، ورنه په خپله به هم بعضې خلکو بیا تکذیب کوي او تردید به کوي او دا به ښه نه وي. نیاب عبدالشمس چې دا د ولید کنیت و، ته زمونږ دپاره داسې یو رای قایم کړه چې موږ په هغې باندې بس عمل کوو. ولید وی یاره داسې کار وکړئ، تاسو وایئ بس زه بیا اورم بیا به اخره کې رای درکړم. خلکو وویل نعوذ بالله، نبی علیه السلام کاهن دی. ولید ورته وویل غلط دی ووی، په الله مې دې قسم وي چې کاهن هو نه دی، ما د کاهنانو ښه خبرې اورېدلې دي او نه په نبی علیه السلام پې د کاهنانو څه علامه شته او نه د هغه کلام د کاهنو د کلام پرنګې دی. خلکو وی چې یاره موږ به ورته مجنون ووایو. ولید ورته ووی چې مجنون هم ورته نشي ویلی، ما د لیونو د مجنونانو حقیقت چې دی په هغې ته پوهېږم، دا مجنون نه دی. هغه وی چې یاره شاعر به ورته وایو او ورته وی چې د شعر چې څومره انواع او اقسام دي، مثلا رجز دی، هزج دی، مقبوض دی، مبسوط دی وغیره، هغه ټولو نه زه واقف یم. دغه کلام چې دی نه د دې شعر سره سم مناسبت نشته. خلکو وی چې یاره بس ساحر جادوګر به ورته وایو. ولید ورته وی چې یاره ګورې ساحر هم نه دی او نه د ساحرانو پرنګې دم اچوي او نه د ساحرانو پرنګې غوټې چې دی نه دا تړو. خلکو وی ابوتشب اخر موږ څه وکړو؟ ولید ورته وی په الله مې دې قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم کلام کې یو عجیبه خوږوالی، یو عجیبه حلاوت دی په هغې کې او په هغې کې عجیب قسم رونق دی او د هغه قول چې دی ګوره دا د هغې جړلې بې انتها تر او تازه او مضبوطې دي او د هغې څانګې چې دي نو ګوره دا میوې واله دي. یعنې د اسلام دا په منزله د شجرې طیبه دی، د خوږې ونې دی، د هغې جړلې بې انتها مضبوطې دي، جړلې بې انتها مضبوطې او د هغې څانګې اسمان ته رسي او بل دا میوې والا څانګې ګورې دي. څه چې تاسو وي زه بلکل پېژنم دا ټول باطل او لغوه دي، لیکن زما خیال دا دی چې د ټولو نه زیات مناسبه دا ده چې تاسو دا وایئ چې یاره ګورې دا سړی چې دی نه دا ساحر دی او د کلام چې دی نه دا سحر دی چې د خاوده او خاون، د پلار او د زوی، د رونو او د رونو، د قبیلې په درمیان کې خلک چې دی تفریق چې دی دا اچوي، ډلې پکې پیدا کوي چې دا خاصره سحر ده. بس مجلس ختم شو. کله چې موسم د حج راغی خلک بهر نه راتلل شروع شو، نو قریشو خلک مقرر کړو په لارو کې او کینه ولی و څوک به هم تېرېدو دوی به ورته وي چې یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت دوی به ورته وي چې خو ساحر دی. خلکو به دې نه تپوس وکړي، به ورته وي چې خو ساحر دی، د هغه نه ځان بچ کا. خو لیکن الله جل جلاله ته چې څه په تقدیر کې لیکلي وي هغه کېږي. قریشو دا تدبیر چې دی هغه هم ناکامه شو او اسلام د هیڅ قسمه نقصان چې دی نه دا ونه رسېدو. نبی علیه السلام نه خلق واقف او خلقو ایمانونه چې دی نه دا راوړل. دې نه پس
د اسلام د حضرت حمزه رضی الله عنه چې دوی څنګه اسلام راوړو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا سره خوا کې روان دي، اتفاقا ابو جهل ورله هم مخې ورغلی. ابو جهل چې کله دی ولید نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیاتې بدې ردی اسبې سي وته وي، ولیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو جهل ته هیڅ کلمات جواب چې دین دی وته ورنو. دغه چې پارسی هغه مقوله ده وی جواب جاهلانه باشد خاموشي. وی د جاهل جواب دا دی چې بس ته خاموش شه. تشریف یوړو ته عبد الله ابن جدعان یو وینځه و چې هغه د ټوله واقعه په خپل ولیده. په دې کې است حضرت حمزه رضی الله عنه د اخکار نار روان دي. حضرت حمزه رضی الله عنه سره دا تیرونه چې دین دا وسره واپس راغی. عبد الله ابن جدعان دی وینځه وته وی حضرت حمزه که چې تا لیدلې وې اے ابو عماره کاش په هغه وخت کې ته موجود وې چې کله ابو جهل استاوراره ته ډېر زیاتې بدې ردی او نازیبا کلمات وته استعمال کړه. کله دا ورته حضرت حمزه رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حمیت او غیرت کې چې نو جوش راغی او دا قزینه لاړه د ابو جهل په تلاش کې روان شو. خود لیکن د حضرت حمزه رضی الله عنه دا معمول چې کله به د ښکار نه واپس راغی نو د ټولو نه لومبې به د حرم ته حاضري کوله. نه دې معمول مطابق دی اول حرم ته لاړو. ګوري چې ابو جهل د قریش په یو جماعت کې ناست او خان دی خوشحالي او خبرې راغستې دي چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه ورسېد نو ډارې کې دغه په سر باندې حمله وکړه. د تیرانو کمانې ول دې سر ته راواچ چې په هغې سره د سر چې دی نو دا زخمي شو. تا محمد صلی الله علیه وسلم د کنځلې کړي دي، زه په خپله د هغه په دین باندې یم. کم مجلس کې کم خلک حاضر و هغې د ابو جهل امداد کول غوښتل دی لپاره ودرېدل، لیکن ابو جهل په خپله هغې منع کړل چې بس منع شي خیر دی. ما نن د ده وراره ته واقع چې ډېرې زیاتې بدې ردې ویلې، ډېر زیات مې څنډلې دي. حضرت حمزه رضی الله عنه په خپل حال باندې پرېږدي. مجلس کې چې کم خلک بعضې وو نو هغې حضرت حمزه ته رضی الله عنه ته فرمایي. حضرت حمزه ته وایي اے حمزه آیا تم صحابي شوې، تم بېدینه شوې؟ حضرت حمزه رضی الله فرمایي ما باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقانیت او صداقت چې دی نو دا ښه واضحه شو. زه ګواهي ورکوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول دی او چې څه فرمایي هغه بالکل حق دی او زه چرې هم د دین اوس واپس نه راځم، څه چې کولی شي وکړي. حضرت حمزه رضی الله عنه او واپس کور ته لاړ، ولیکن شیطان ورته په زړه کې وسوسه واچوله ای حمزه ته د قریشو سردار یې، ته څنګه ثابت کېږي، ته څنګه اتباع کې د خپل پلار او نیکونو دین څنګه پرېږدې؟ دین مړه مرګ بهتر دی. چې په دې سره د حضرت حمزه رضی الله عنه په تردد کې پرېوتو، شک کې پرېوتو. حضرت حمزه رضی الله عنه فرمایي چې ما د الله جل جلاله نه دعا وکړه. دعا کې څه وایي؟ اللهم ان كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. اے الله کو چره دا هدایت چې ما د هغې تصدیق کړی دی دا زما په زړه کې مضبوط کړی، د دې حقانیت زما په زړه کې واچې. که چېرې نه وي نو بیا ما ته د دې نه د ویستو صورت جوړ کړی. بل یو روایت کې راځي چې حضرت حمزه رضی الله فرمایي چې تمام ټوله شپه چې دی نو زه بېچینه وم او په اضطراب کې یو سکنډ لپاره هم زما سترګه چې ده نو دا ورنغله. کله چې ته داسې په شک او اضطراب کې وم، په بېچینۍ کې وم، بس زه راغلم حرم ته راغلم، د الله نه مې دعا وغوښته چې الله زما سینه چې ده نو دا د حق لپاره کولاو کړي، زما دا شک او تردد چې دی نو دا ختم کړي. او ډېر بې انتها مې وجړه، الله ته مې جړه او زاري او منت مې وکړو. دعا لا ختم نه وه چې زما په زړه کې چې کم باطل خیالات راغلي هغه تېنه الله جل جلاله هغه تېنه وویستل او زما یقین وشو چې بلکل محمد صلی الله علیه وسلم
دا الله رښتونی پیغمبر دی. سهار کې بیا د هغې په خدمت کې حاضر شوم او ټوله واقعه مې ورته عرض کړه. الله نبی علیه السلام ما دپاره د استقامت او د اسلام باندې د ثابت قدمو کېدو او د رهنمایۍ دعاګانې چې دی نه دا وکړې. ما وفرمایل نبی علیه السلام په خدمت کې اشهد انک لصادق شهادة المصدق والعارف. زه ګواهي ورکوم چې په یقینا پیغمبر علیه السلام چې دی دا بالکل رښتونی دی. څوک د هغه تصدیق کوي او څوک چې هغه له پیژني بالکل، او د هغه په رنګې زه هم ګواهي چې دی دا ورکوم. بیا مې ورته ووایي چې زما وراره او زه خپل دین چې دی ها علی الاعلان ظاهر کا. په الله مې دې قسم وي چې ما ته د دنیا او په دنیا کې چې څه دي د هغې ټولو نه بهتره څیز چې دی نو دا میلاو شو، بهتره دین دا میلاو شو. اوس به چرې هم زه د خپل پلار او نیکه دین چې دی دا اختیار نه کړم. دا و د حضرت حمزه رضی الله عنه د ایمان راوړلو واقعه. الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.